بالکل ها د سلام اچول نه دي یو اول طریقه زده کول پکار دي چې مطلب السلام علیکم السلام علیکم نه دا پښتنول دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اصلي سلام دی د اسلام طریقه ده دو بلا خبره دا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي البادئ بالسلام بارئ من الکبریا او چې څوک سلام اچوي دا سړی شو تکبر نه وي دا شو غرور نه وي او بل حدیث شریف بخاری شریف روایت دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي سلام اچوا علی من عرفت و من لم تعرف چې څوک ته پیژانې او نه پیژانې هغې باندې بغیر جانا پہچانا هر څوک وي اینی بډي اینی ون چې هر څوک وي سلام پې اچوه ها البته په کافر یې مه اچوه کافر مستحق دا نه دی چې هغه سلام پې وچوي خو کمال خبره دا ده چې اول مسله خو دا ده چې اول ډېر فضیلت اجر خو د فرض دی بیا ډېر اجر دی سنت دی واجب دی بیا ډېر اجر دی سنت مؤکده دی په سلام کښې دا یو عجیبه خبره راوتلې ده چې سلام اچول سنت عمل دی جواب درکول یې دا واجب دی واجب ویلی دی چې اچول یې سنت دی بدلول یې واجب دی ځکه واجب دی چې که په چا سلام ونه چاوې اکثري دل شکني ووشي سړی ودردوي پریشان وشي مسلمون پریشانول حرام دی ناجایز دی او بله خبره دا په دې کښې چې دا داسې سنت دي چې دې اچول ډېر بهتر دی تر بدلول نه بدلول یې واجب کفایه دی هر سړی که نه ورته وایي چې وعلیکم السلام یو ورته وایي دوه بس په لانډه دو خو بله خبره ده چې د ځنې اراده اچوي دا باقاعده بخاري شریف نصرالباري په دا باندې ډېر تحقیق کړی دی چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ځنې خلک نورې ورسته نورې بلاکې پورې تاړي و جنت المکان و دوزل دا د سنت ټکي نه دي دا د شریعت ټکي نه دي دو بهرحال چا خپل ټکي کېدلی شي خو مسنون دا نه دي مسنون نو په چار دا دو چې سلامه اشري طریقه اپناوي کی صحیح طریقه یې اپناوي کی او دا د مسلمون ډېر بهترین شان دی د سره محبت الفت قرب او غټه خبره دا ده بارئ من الکبریا دا سړی و د غنه باري وي د کبر نه د غرور نه او موږ وایو انشاءالله په هر چا سلام اچوي چې پېژنې یې چې نه پېژنې ځکه طریق الفاظ د حدیث دي علی من عرفت ولم تعرفه وکما کړه علیه السلام پېژنې یې نه پېژنې سلام پې وروله خو طریقه د شریعت الفاظ صحیح چوناو داسې نه کله کله رات به د الفاظ ادا شي بیا نه بدو جوړېږي لکه السلام علیکم خدای دې تباه که خدای دې بربود که جواب شه ورته ویلي وي حضور صلی الله علیه وسلم په وعلیکم السلام خدای دې توس بربود نه نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا طریقه یې اپناو که دا طریقه یې سلامت ده دا بله طریقه ده چې کوم ځینې خلک یې ګډوډ اچوي صحیح الفاظ نه دي